بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نن دویم سبق د ارشاد الصرف د کلمې لغوي تعریف او اصطلاحي تعریف. بیا د کلمې درې قسمونه دي: اسم دی، فعل دی، حرف دی. د اسم تعریف وکړو که خدای کړي، بیا د اسم علامتونه. کلمه تلفظ راجح اور فصیح قول، کاف باندې زبر، لام باندې زیر، پر میم زبر، په آخر کې کمره ها، تا په ها باندې بدلیږي. کلمه د دې معنا لغوي ده خبره. اصطلاحي تعریف د کلمې په ساده الفاظو کې: کلمه یو لفظ دی چې پر یوه معنا باندې دلالت کوي. مثلا د رجل لفظ دی، رجل. رجل دا یو لفظ دی، یو کلمه ده چې د را او د جیم او د لام څخه جوړه سوې ده. نو یو لفظ شو، معنا یې ده یوه سړی. فرسون، فراسین سره یې ملاو کړي، د دې څخه یوه کلمه جوړه سوه فرس. د دې معنا ده آس. نو کلمه یو لفظ یوه معنا، دا اصطلاحي تعریف د کلمې دی. بیا د دې کلمې درې قسمونه دي: اسم دی، فعل دی، حرف دی. د اسم لغوي دوې معناوې دي، یوه کوفي حضراتو کړي دي، د یوه بصري حضراتو. هدایت النحو کافیه په دا کې به درله راسي انشاءالله. بصري حضرات وایي اسم په اصل کې سیم ونو، خلاف قانون واو ازه کې په شروع کې حمزه راوړه. اسم سیمون معنا بلندی، چونکه اسم پر فعل اور پر حرف باندې په مرتبه او درجه کې بلند دی. په کلام عرب کې اسم مسند الیه اور مسند دواړه راځي. فعل صرف مسند راځي، حرف نه مسند راځي او نه مسند الیه راځي. کوفی حضرات وایي اسم په اصل کې وسمونو، وسم وایو علامت ده، چونکه دا اسم هم پر خپل معنا باندې یا د خپل معنا لپاره یو علامت دی. په دا وجه اسم ته اسم وایي. د اسم اصطلاحي تعریف په ساده الفاظو کې اسم هغه کلمه ده چې پر خپل معنا په خپل دلالت وکړي او د درو زمانو سه یوه زمانه پکې نه وي. لکه رجل فرسون. رجل یو لفظ دی، معنا یې په خپله ښکاره ده، که بله کلمه سره ملاو کړي که نه کړي ملاو، معنا یې هغه د سړی او زمانه نشته، ځکه د زمانې تعلق د فعل سره دی، د اسم د حرف سره نه دی. اوس اګلا مرحله پر مخ چې کوم مرحله را روانه هغه د اسم علامات دي. د هغه علاماتو څخه مخکې به یو مجلس که خدای کړي سبا درته وکړم چې مدرس ملا چې کوم ارشاد الصرف ته وایي یا د صرف یو کتاب ته وایي، نو دی به و طالبانو ته کم شان وایي. په مقدمه کې به ګردانونه ورته وایي، کم ګردانونه ورته وایي، او د ګردانو د یادېدو طریقه څنګه ده. دا مجلس به انشاءالله العزیز سبا وکړو. نن په د هغوی څو خبرو باندې اکتفا کوو. الله دې دا خبرې خپل دربار کې قبول کړي.